السلام علیکم ملګرو، تاسو به د مولانا فضل الرحمن صاحب سیاسي بیانات ډیر اوریدلی. نن را سره د مولانا فضل الرحمن صاحب علمی گفتگو واورئ. مولانا فضل الرحمن صاحب همیشه خپل مخالف هغه تکړه دی ډی تکړه دی. مولانا فضل الرحمن صاحب په دې خپل گفتگو کې یو خبره کړې ده. بعضې خلک هغوی چې ځان ته دیوبندیان وایي او بیا د جمعیت علما اسلام مخالفت کوي، نو مولانا فضل الرحمن صاحب د هغوی په باره کې څه وایي. راځئ د مولانا صاحب دا خبرې را سره واورئ او مخکې د ملګرو سره خامخا شریکې کوي. دارالعلوم دیوبند په بر صغیر کې د تعلیم د قرآن او د حدیث او د فقه یو تعلیمي منهج درکړ، او د دغه منهج نه چې کومه نظریه راووتله زمونږ اکابرو هغه د جمعیت علما په نوم باندې متعارفه کړل. نو اسې زه یو خبره کوم، څوک دې محسوسوي نه. که دا مدرسه او دا جمعیت دواړه پکې نه وي نو زه خو دیوبندي نه بولم، تاسو مرضي ده. یو شی پکې شته او بل پکې نشته، دا څنګه دیوبندي ده؟ او دیوبند مدرسه دا فرقه نه وه او نه دې دپاره جوړه وه چې دا به د چا بلې فرقې خلاف یو فرقه متعارفه کړي. دا دیوبندیت ته چې موږ فرقه وایو دا خپله دوکانداري پې کوو. دارالعلوم دیوبند یو عالمگیر آفاقی نظریه حامله یو تحریک نوم او په دنیا کې انقلاب راوست. انګریز را ټول کې فرقې ته خپل منهج چې پرې نه دی. دا تیر چې موږ 100 ساله منا وکړه، په دغه 100 ساله کې څه علماو ذمہواري موږ لګولې وه، هغو تحقیق کوه په دې مسله باندې. یو رساله هم چاپ شوې ده، مؤسسین جمعیت علما، مؤسسین. بظاهر خو موږ وایو چې مؤسس حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه ده، لیکن د هغې رسالې عنوان د مؤسسین جمعیت، یعنی حضرت شیخ الهند په هغه اولني اجلاس کې د بر صغیر چې څومره علما راغوښتي وو د هغو نومونو تحقیق یې کړی ده، او په هغو نومونو کې د هر مکتب فکر سره وابسته علما کرام پکې موجود دي. لیکن حالاتو سره بیا خلک خپلو ځایونو ته واپس لاړل، خو د جمعیت علما اساس او د دارالعلوم نظریه هغه آفاقي وه، او د قرآن و حدیث هغه تشریح وکړله او د فقه هغه تشریح وکړله چې دا تشریح په تاریخ اسلام کې یا امام ابو حنیفه کړې وه رحمه الله او یا زموږ د دیوبند اکابرو. ما یاد دي د حضرت مولانا خلیل احمد سهارنپوري صاحب د ابو داود شرح ده بذل المجهود، دا اوس ده کنه. د بذل المجهود په ملتان کې چې کومه نسخه چاپ شوې ده هغې باندې تقریض په عربي کې د حضرت مفتي صاحب رحمه الله، مفتي صاحب په هغې کې لیکي چې د امام ابو داود د خپلو سننو لیکلو نه پس چې څومره شروع شوي دي د دغه بذل مجهود مقابله په تاریخ کې بله شرح نشي کولی، او ما مطالعه کړي دي ټولې دي. او دغه رایه د فتح الملهم په باره کې وه، او دغه رایه د نورو صحاح ستو د شروح په باره کې وه. دومره لوی کار په تاریخ اسلام کې د قرآن او د حدیث او د فقه چې کوم خدمت شوی ده
شاید چې د هغې څوک بدیل پېښولی